بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد د خود ملګری کاشف خان یم. عزتمندو، یو ډېر ضروري او اهم پیغام سره حاضر شوي یو. تاسو به د سوشل میډیا باندې کتلی وي عزتمندو چې په چارسده کوم چې پړانګ علاقه ده هغې کې تقریبا زینب ماشومه ده او یو ورځ نیمه مخکې د کور نه غیبه شوې وه او عزتمندو د 2.5 کالو عمر دی، 2.5 سال د 2.5 کالو عمر دی او هغه د کور نه غیبه شوې وه او بیا د هغې سره چې کوم دی د هسپتال د رپورټ مطابق هغې سره جنسي زیاتې شوی دی او هغه په کوم حال باندې پرته وه. عزتمندو دا زړه یو درد کوي، دا خو تاسو ته ویلی نه شو چې کوم حال باندې پرته وه د هغې ته مونږ ته تر کومه پورې معلومات دي. عزتمندو خو حیران هغه مور او پلار دپاره یم چې کوم به دا ګلالی ماشومه په نازونو او اداګانو باندې لوی کړی وي، نو آیا د هغه مور او پلار په دا زړه باندې به څه تېرېږي؟ آخر هغې به د دې تپوس د چا نه کوي؟ عزتمندو دغه رنګې ګلالي ماشومان، یو شمېر ماشومان دغه واقعیات دي، جنسي درندګي ده او دغه واقعیات دي چې راځي مخې ته حکومت ته هغې دې دپاره لی عمل نه دی جوړ کړی چې آیا دغه کس ته داسې سزا ورکړي چې د نه خلک عبرت واخلي. اور چې په کومه ځمکه بلیږي هغې ته پته لګي. عزتمندو ما او تا خو د درد نه یو خبر، خو چې د کم مور او پلار دا بچی په پټو کې یا په یو وله کې یا په یو اوبو کې یا په یو پټي کې پروت وي او هغه 2 ورځې غیب وي او 2 ورځې پس هغه ته میلو شي او هغه مړ میلو شي او بیا ورسره دغسې واقعه هم شوي وي، نو دا هغه چا ته پته لګي ته چا په کور باندې چې دا واقعه راشي. عزتمندو ما او تا خو به صرف د زړه نه لږ خفګان وکړو، لږ معمولي شان به خفه شو، خو د هغه کور د هغې نه چې کومه جنازه وځي هغې سره د هغې د ژوندي مور او پلار جنازه هم وځي. عزتمندو د ژوندي مور او پلار چې دی هغه هم مړه شي، هغه هم مړه کېږي. دا بچي څونه په ګرانه باندې پاللی کېږي، دې سره څونه محنت کېږي، څونه خواریانې کېږي، شپې ورسره په ویښه تېرېږي، د دې ډاکټر د دې هسپتال دې سره څونه خواریانې کېږي عزتمندو، او بیا یو سړی راپاسي او هغې سره دغسې ظلم او زیاتې او درندګي او د انسانیت نه خلاف یو کار کوي. عزتمندو ډېر سخت خلاف یو. زمونږ د حکومت لا نن په جار دا وینا کوو چې وزیر اعلی صاحب او عمران خان صاحب تا ته وایو او دی تاسو دغه ځینو ته رسولې، نو مهرباني وکړئ علي محمد خان تا ته هم ویم، شهریار افریدي صاحب تا ته هم ویم، دې خلکو دپاره داسې قانون پکار دی چې آینده دپاره څوک داسې حرکت نه کوي. تاسو مونږه اسمبلو ته لیږلي، دې دپاره مونږ لیږلي چې تاسو مونږ له قانون جوړ کړئ، قانون دپاره هم لیږلي. څونه موده وشوه د کومو ماشومانو بلاشې ماشومان دي چې هغوی سره جنسي زیاتې کېږي او هغې دغسې قتل کېږي او بیا یو سیټ ته پرتې وي، څوک په نالۍ کې پراته وي، څوک په لښتي کې پراته وي، څوک په جوارو کې پراته وي، څوک په پټي کې پراته وي. عزتمندو دغسې واقعیات آی روز زمونږ په دې ملک کې مخې ته راځي، نو د دې دپاره یو لایحه عمل پکار دی، یو قانون پکار دی، یو پالیسي پکار دی. عزتمندو د هر یو چیز دپاره قانون شته، خو د دې دپاره نشته. بار بار زمونږ هم دقه مطالبه ده او هم دقه غوښتنه هم ده چې مهرباني وکړئ د دې دپاره یو قانون جوړ کړئ، دې دپاره یو لاره جوړه کړئ چې داسې خلکو ته عبرتناکه سزا ورکړی شي، په چوک کې ورته سزا ورکړی شي، نو آینده دپاره به څوک داسې زیاتې نه کوي. ورنه آینده دپاره به د هر سړي چې کوم ماشومان وي هغې دپاره به هغې یو سیکیورټي ګارډ نیسي او خپلو بچو سره به یې ګرځي. ولې چې دغه قسمه خلک به په لارو کوڅو کې ګرځي او هغې سره به زیاتې کوي، هغې سره به نور جنسي درندګي کوي. بیا به هر سړی یو سیکیورټي ګارډ د خپلو ماشومانو دپاره نیسي چې هغې سره هغه ګرځي ټوله ورځ، چې چېرته کار یې دوکان لځي یا بل څه کار وغیره وي، نو هغې سره به سیکیورټي ګارډ ګرځي. بس بیا خو هیڅ څوک هم محفوظ نه دی. قدرمندو دغه یو سوال لرو، دغه یو منت کوو، دغه یو زاري کوو، دغه زمونږ اعلی چارواکو نه دغه نه غوښتنه کوو چې مهرباني وکړئ داسې څونه ماشومان به مونږ آخر سنبالو او دی به ګور ته کوزو او دی سره به دغه زیاتیانې کېږي. نو آخر مونږ هم د دې ملک باشندگان یو، تاسو نه دا غوښتنه کوو، زمونږ در باندې حق دی، زمونږ د ټیکس په پیسو باندې تاسو تنخواګانې لري، زمونږ د ټیکس په پیسو باندې تاسو هر څه کوئ، نو دا هم نه غوښتنه ده چې مهرباني وکړئ د دې دپاره یو قانون مونږ دپاره جوړ کړئ چې دغه قسمه کم خلک دي دوی ته عبرتناکه سزا ورکړی کېږي. نو آینده دپاره به نور خلک د دې کوشش څه چې د دې سوچ به هم نه کوي. عزتمندو نه قانون شته، هېڅ هم نشته، بس هر سړی راپاسي او دغسې کار کوي. نو که چېرته دلته قانون وی، چېرته سزا وی، چېرته عبرتناکه سزا وی، نو دې خلکو باید دغه رنګې کار نه کولی. عزتمندو د هغه مور او پلار دپاره د صبر دعا وکړئ، د کم مور او پلار بچي سره چې دا واقعه پیش راغلی ده، الله رب العزت دې هغې له صبر ورکړي او الله رب العزت دغه کم کس چې دا کار کړی وي الله دې نیست و نابود کړي، الله دې تباه او برباد کړي او الله دې ولې داسې سزا ورکړي چې زمونږ د ټولو مخامخ وي چې مونږ هم ترنه عبرت واخلو او دغسې باقي کم خلک چې دي هغه هم ترنه عبرت واخلي چې آینده دپاره داسې
سوچ هم څوک نه کوي. عزتمندو ډېر سخت پې خفه وي والله چې دا زړه م ورسره درد کوي، د ډېر درد نه خبرې نه شو کولی، دا زړه م درد کوي چې دغه قسمه ګلالي ماشومانو سره د 2.5 کالو ماشوم سره دغه رنګې زیاتې ظلم اخر دا مونږ کوم طرف ته روان یو، دا مونږ کوم ایمیج خپل پیش کوو، دا مونږ کوم طرف ته روان یو، دا خلک دا درندگان کوم طرف ته روان دي، د دې درندګۍ نه به اخر جوړېږي څه، دوی به اخر کوم حد ته رسي. عزتمندو دغه یو غوښتنه لرو په اخره کې چې سوال درته کوم، دې دپاره څه قانون روباسه او دغه خلکو له کړي سے کړي سزا ورکړه، په چوک کې ورته پانسي ورکړه چې آینده دپاره داسې څوک نه کوي او د دې سوچ هم نه کوي.